وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. درود شریف آئے. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. معزز دوستان ورونو او د مدرسې په چار دیواره کې محترم خویندو میندو لونو بچو، نن د دغه مدرسې پروګرام دی چې کومه مدرسه محترم ورور جناب حضرت مولانا علیم خان صاحب چلے او په دې علاقه کې الله پاک د محترم ورور مولانا علیم خان صاحب نه او دغه د معلمین و معلماتنا د بناتو د زنانو د علم د حصول خدمت لی وقیلوی خوش قسمتی دا و خوشبختی دا چه اللہ دا چانا دا دین کار والی زمون دا علمون اللہ پا ار میدان کے کار لی د تحریر په میدان کې ډېر علما لګیا دي، لیکل کوي، کتابونه لیکي، رسالې لیکي او عوام د هغې نه استفاده کوي، فایده ترې اخلي. د تقریر په میدان کې ډېر خطبا او ډېر مقررین مبلغین د ناظرې خدمت کوي، په جوماتونو کې د خپلو مقتدیانو د اصلاح کوشش کوي، مخکې د جمع منځونه ورکوي. دا علمون اللہ کار لی ہر میدان کے سیاسی میدان کے پارلیمنٹ کے اللہ پاک دا علمون دا دین کار اخلی او دا نظام اللہ تقسیم کرے. نو دقا سے مولانا علیم خان سے محترم داغنا اللہ پا دی سیمہ کے دا جنکو دا بناتو دا خواتو دا خویندو او دا میندو دا قرآن و دا دین خدمت لی اللہ دا خدمت ورطا قبول کی. زخوم دا گران قدر و دیر محترم رول جناب حضرت مولانا قاری افتخار احمد سے پا دعوت دلتا حاضر شما چه قاری سے قاری افتخار احمد سے عالمم دے الحمدللہ وما دیر گران دے ما سر دیر مین لری زمام ور سر دیر مین دا نو داغه خواهش و چیرا دی مدرسې تراشی و دا دین یو سو خبره دی خلقو تا عرض کی ورنه زما ډېر مصروفیاتی د دو مدرسو می درسوله بیا می څوک بیانونو کې هم نه پرېږدي. نو زما وروڼو د دې موقع په مناسبت یو څو خبرې ستاسو مخکې عرض کوم. الله پاک د دین خدمت چې څنګه سړو ته حواله کړی دی خدو تیم حواله کړی دی. ګورئ دا ډیوټي یوازې رسنو نه ده، دا د ښځو هم ده، خو عموماً په نصوصو کې خطاب سړو ته کېږي، طبعا ورسره ښځې مرادي. دا ډیوټي د سړو سره د ښځو ده او څنګه چې د دین یو لویه حصه مونږ ته حضرت ابو هریره رسولی ده، حضرت عبدالله ابن مسعود، حضرت عبدالله ابن عمر، حضرت انس ابن مالک او ګڼ شمېرو صحابه د الله د رسولنا احادیث زده کړل، دین یې زده کړو، امت ته یې ورسو. دقه رنګې حضرت عایشې صدیقې، حضرت ام سلمې، حضرت صفیې، حضرت جویریې، حضرت ام سلیم رضوان الله عنهن د دې ټولو نه الله دقه کار اخیستی دی چې د حضور پاک نه دین زده کړی دی، قرآن یې زده کړی دی، سنت و حکمت یې زده کړی دی او امت یې رسول دی. او یو ځل نبی علیه السلام مبارک نه ښځو مطالبه وکړه چې د الله رسوله سړو دنه ټول دین زده کړ،
مونږ لا هم یو ورځ مقرر کړه یو ټیم چې هغې کې د نه زده کړه کوو. نو رسول الله مبارک دا ورته ونه وی چې ستاسو دې ته څه ضرورت دی، ډوډۍ پخوئ، جامې دی، خدمت کوئ، کار کوئ. نه، باقاعده یې ونه ورځ یې ونه مقرر کړه. بخاري کې راځي او په هغه ټیم به ښځې راغونډېدې او رسول الله صلی الله علیه وسلم به هغې ته درس کړه. دقه رنګې حضور پاک د اختر په موقع په بخاري، مسلم، ترمذي ټولو کې دا حدیث موجود دی. ښځو ته مکمل اعلان وکړه چې ښځې وباسئ د اختر مانځله. او تپوس کوي بیبیانې وی د ډېرو ښځو خو پړونې نشته، د غربت زمانه وی بله ملګرې وله پړونې ورکړې. په سوال چا نه وغواړئ، وځئ، ټولې وځئ. کومې ښځې چې مونځ نه کوي هغه ماهواري بیماري یې وي، هم وباسئ. زنانه تپوس کوي الحویت دی به وځي، دی خو مونځ نه کوي، وی لاړ دې شي، نور اغراض او مقاصد شته، څه به زده کړه وکړي، دعا کې به شریک شي، څه به واوري زمانه، وباسئ. او بیا حضرت عبدالله ابن عباس او حضرت انس وی دواړه چې رسول الله مبارک د مانځه نه پس کومه خطبه ویلې ده، د خطبې نه پس مستقل زنانه ولتلې دي او هغې ته د صدقې وغیره ترغیبات ورکړي دي. څنګه چې دین سړو زده کړی د حضور پاک نه، دقسې ښځو زده کړی، او چې څنګه سړو رسولی دی دقه رنګې زنانه رسولی دی. لویه صد دین د ښځو نه مونږ ته رسېدلی ده. دا بخاري شریف چې کوم امام بخاري لیکلی دی او په مدرسه کې که د بنین وي که د بنات وي، آخر کې د هغې ختم وي. دا مونږ سره چې کومه نسخه د فیربري ده، بیا یوه نسخه د امام بخاري نه ګورې ښځې م لیکلې ده، د دې یوه نسخه د زنانه نه منقول ده. ښځو لوی خدمت کړی زمارو، او اوس هم زنانه وله پکار دي چې د دین خدمت وکړي او دین امت ته ورسوي. امام احمد ابن حنبل څومره لوی سړی، احادیث مرفوعه، موقوفه او مقطوعه، لس لکه احادیث او مرویات د رسول الله مبارک هغه امت ته رسول دي. 10 لاک سوله شي، او متورع او متقی او ډېر قوي انسان او د دین لوی خدمت یې کړی. دا دومره لویه ملغلره چې جوړه شوې ده د چا په برکت؟ د مور په برکت. تاریخ وګورئ، دی د 2 کالو چېرې د پلار مړه شوې، د 2 کالو مور ته پاتې دی. دا دومره لوی محنت ورسره مور وکړو او یو عظیم الشانه ملغلره یې ته جوړه کړه. زموږ امام بخاري رحمت الله علیه د چا کوم کتاب چې په مدرسو کې ختم کیږي او علماء وی اصح الكتب بعد کتاب الله الباری الجامع الصحیح للامام البخاری، چې د صحت په معیار کې د الله د کتاب نه لاندې د بخاري درجه ده. د امام بخاري د سره لوی محنت مور کړی دی. مور حافظ ابن حجر لیکلی دی عسقلاني چې د امام بخاري ړوند شو نو مور به یې خدای ته ژړل. بکت امه وابتهلت الی الله، مور یې وژړل او خدای ته یې زاري وکړه چې الله کوم بچی ماستانه د رسول الله مبارک دا حدیثو د پاره غوښتی دی، نو الله په سترګو ړوند شو، یا الله دا به څه کوي؟ دقه الفاظ دي، بکت وابتهلت، عاجزي، انکسار، الله ته ژړا. نو چې اوده شوه نو په خوب کې حضرت ابراهیم علیه السلام ولید. ابراهیم علیه السلام ته تپوس کوي ولې ژاړې، څه چل شوی دی؟ وی چې کم بچی د ما قابل بچی دی، ما نیت کړی و چې د رسول الله مبارک احادیث به پې زده کوم، نو په سترګو ړوند دی په دې ژاړم، ړوند به څه وکړي؟ معذوره دی. نو بشرها ابراهیم علیه السلام ولا زیر ورک چې ستا زوی
الله په سترګو جوړ کړی دی. نو چې مور یې پاڅېده او دا بچی محمد ابن اسماعیل چې وروستو ته امام بخاري جوړېږي دی پاس او د خوب نه نو په دواړو سترګو الله جوړ کړی او د مخکې نه نظر تیز و مخکې نه هم تیز و. نو طالبان خو زموږ سودایاني نو مانه اکثر طالبان تپوس کوي وایي ته چې وایې چې د مخکې نه نظر تیز و نو تا ته څه پته لګېده تا ولې چک کړی او که نه هغه وخت کې د نظر مشینونه چا لیکلي دي. زه هم زه چې خبره کوم په دلیل به کوم. د دې یو کتاب دی تاریخ کبیر د امام بخاري وګورئ دی لیکي وی دا کتاب ما د شپې د سپومۍ رڼا ته لیکلی دی. نو کم کتاب چې یو انسان د شپې د سپومۍ رڼا ته لیکي نو د هغه نظر تیز دی که نه. موږ ته خو پرانان اوس پته نه لګي. ډرایور ته وایو سړی دی خیال کوه ویې نه وی سړی نه دی خر دی خر. نو موږ په دې غټ روډ باندې د سړي او د خر په منځ کې فرق نشو کولی او هغه د شپې د سپومۍ رڼا ته کتاب لیکي. دا د مور د برکت د خدای قسم مور لوی نعمت دی خو چې دینداره شي. ښځه لوی نعمت دی خو چې دینداره او که ښځه بېدینه شوه د خدای قهر او غضب دی دوزخ دی بل نشته او چې دینداره ده نو په ژوند کې جنت دی بل نشته. جنت څه دپاره دی سړی پکې سکون حاصلی سړی اطمینان حاصلی ولتسکنو الیها ښځه هم د سکون او اطمینان دپاره چې دینداره یې نیکه یې صالحه یې الله نه یریدونکي هغه ښځه د هغې د بچي نه امام بخاري په شان جوړېږي د هغې د بچي نه د احمد ابن حنبل په شان جوړېږي او بیا دې ماشوم چې حدیث د رسول الله مبارک یې زده کړل لاره کوټ بیا مور سره تللی دی حج د بیت الله له یو دی یو بل نورو احمد چې حج نه کله فارغ شو تاریخ وګوره نو مور ته ولاړ د بیت الله مخې ته ولاړ دی. نو مور ته وایي مورې تا څه له غوښتې یم د الله نه وایي بچی د رسول الله مبارک دا حدیثو دپاره وی حدیث خو دې علاقه کې دی که دې نه مخکې په خپل علاقه کې احادیث زده کړي دي. حدیث خو په دې علاقه کې دی مکه مدینه حجاز کې. ما پرېږده مورې چې دلته وګرځم او د رسول الله مبارک حدیث راغونډ کړم. نور یریده چې دا کشر دی دغه وخت دی لا نابالغ هم دی د سره څوک هم هغه زمانه کې فلین کوچ نو رکشه نه وه جز نو موټر نو خط نو ټیلیفون نو دا څیزونه میزونه نو زه څوک هم الله دا بچې دلته پرېږدم ضایع نه شي. هغه زمانه بله وه ماشومان به خلکو تختول او خرڅول به یې غلامان به یې ترې جوړول. ای خدایه دې بچي سره څوک هم یا الله مورې غم مه کوه ته ما الله ته وسپاره الله به زما مدد کوي. نو مور یې د بیت الله مخکې ودرېده او الله ته یې لاس اوچت کړی او الله ته څه یا الله فوسته الیک تا ته مې وسپاره الله ستا دې کور کې مې تا ته وسپاره فاحفظه بما تحفظ به عبادک الصالحین. الله د نیکانو بندګانو چې د سنګ حفاظت کې زما د دې ماشوم بچي به همدغسې حفاظت کړي د خدای کور کې مې درته وسپاره. او په جړا ته مور را رخصت شوه دړه نه خپل بچي وشوکاو او دا بچې مور له ډاډ ورکوي مور یې دعا راپسې کا دعا راپسې کا الله خیر کړي. د مور دعا خو قیمتي ده. خواجه معین الدین اجمیری رحمت الله علیه چې کوم اجمیر شریف کې دفن دی او نن د هغه قبر له مسلمانان خو څه کوي سیکان او هندوان هم راځي هغې خو دا باطل رسومات یو شخصیت و نو هغه د مشرقي بهارت او د بنګلادیش په سفر تللی چې واپس راغی. هغه زمانه کې پاکستان او هندوستان او بنګلادیش دا یو ملکونه کشمیر ټول یو چې
چې واپس راغی مور ته ناست مور له چاپي کوله مور ورته وي معین الدین بچې ډېر خوشحاله نه نن خو ډېر مزېدار لګې مخ نه دې خوشحالي معلومېږي وی مورې ولې به نیم خوشحاله دې سفر کې ډېر کامیاب رالم 70,000 کافران او یا زره زما پلاس بیعت وکړو خدای مسلمانان کړل او 7 لاک اوه لکه بدعمله فاسقانو ما سره بیعت وکړه الله نیکان کړل نو چې اویا زره کافران خدای مسلمانۍ او اوه لکه بدعملو ته خدای هدایت کوي نیکان جوړېږي نو مورې زه به نه خوشحالې کړم نو خو په دې خوشحالي او د مارونو ګورې یو خبره ضمناً درته کوم مونږ هم ګورې په دې خوشحالي مونږ چې دا خلک ګیرې پرېږدي ګیره تاسو پرېږدئ خوشحالېږو مونږ مونږ ستاسو شروع کې خوشحالېږو مونږ نیکي تاسو کوئ خوشحالېږو مونږ بچې علم ته چې څوک وباسي مونږ خوشحاله شو دعا ورته وکړو حفظ ته وباسي مونږ خوشحاله شو دعا ورته وکړو نیکي تاسو کوئ خوشحالېږو مونږ بدي تاسو کوئ خفه کېږو مونږ چې څوک ګناه کوي په خدای قسم مونږ خفه کېږو زه چې کله داسې سوچ کوم دا زما خو د ډېرو ملکونو دورې کړي دي او د کافرانو ته وګورم یا خدایه دا کش دا څومره ښکلي خلک دي دا به ورته ځي دا به په دوزخ کې سوځي دا به څه کړي داسې رسول الله مبارک خفه کېده لعلک باخع نفسک علی الا یکون چې ته ځان وجنې الله ورته وایي چې دا خلک نه مسلمانېږي ځان هلاکې مونږ چې ګورو دی کافرو تړم خفه شي چې دا ښکلي ښکلي خلک وکې به غورځېږي دا خشته خشته مخلوق به ټول عمر په دوزخ کې پراته یا الله داسې کېږي او چې تاسو نیکي کوئ مونږ درته خوشحالېږو نو معین الدین چشتي رحمت الله علیه خواجه معین الدین اجمیری رحمت الله علیه مور ته وایي خوشحاله به نیم چې دومره لوی کار الله زمانه واغېسته مور خو هم د چا مور ده که مور ورته وایي بچې دی کې ستا څه کمال دی د خدای فضل او زما کمال دی ورته وایي مور ستا څه کمال دی ته ماته ووایه منډې خو مه ووهلې شپې خو ما روڼې کړې سفر یې خو مه وکړې پیاده خو زه وګرځېدم ستړی خو زه شوم ښځې بچو نه خو زه بار وم شپې خو مه وکړې شاګردانو مریدانو خو ما ته خلک جمع کړل تقریرونه خو مه وکړل خواري مه وکړه ته دلته کور کې ناست یې بستره کې بالښت ته دې ډډه والې ته وایې دا د ما کمال دی نن به مې مورې پوهې چې ستا څه کمال دی نو مور ورته معین الدین بچې درې خبرې واوره درې واوره دا تا نه چې کومه ملغلره جوړه ده او خلک دې تقریر ته بوځي او تقریر ته دې کښېني او خلک دې لاسونه ښکلوي او خلک دې بیان اوري دا زما د برکته ده ته چې ماشوم وې ستا به لوبې کولې ستا لوبې خوښې وې ستا پتنګانه لوزول خوښ و تا خو به ماشومانو سره منډې والې پټېدې به ما بوتلې استاذ ته مې کولې کېنولې سبق وښایه علم وکړه حفظ وکړه ما کړي دي ته خو به ما نه تښتېدې بورقه په سر په دې کوڅو کې درپسې زه ګرځېدلې زم کونډه ومه کونډه پلار دې مړو او ما در سره خوارۍ کړي دي او په دې کوڅو کې بورقه په سر درپسې ما منډې وهلې دي تا به جړل نه بدلې استاد لا ما به په زور بوتلې که هغه وخت سره ما در باندې پړی چولو چې ځه بچې مزدوري کوه ماله راوړه ته خو خوشحالېدې ماله دې له 100 روپۍ پیدا کولی شي ما وې نه زه به ناره وخورم زه به لوږې ژوند تېر کړمه زه به ګزاره وکړمه خو چې ته علم وکړې یقین په خدای وکړه د مارونو ګورې داسې اوس هم ډېر خلک شته ما ته پته ده داسې زنانه شته زه اکثر طالبانو ته ای طالبانو علم وکړئ ګورې ظلم ځان سره مه کوئ په خدای قسم داسې ښځې شته چې هغې وایي موږ په پردو کورونو کې لوښي وینځو جامې وینځو خدمت کوو جارو او بچې مو مدرسه کې داخل کړی دي چې خدای پاک په علم وکړي دا اوس هم شته
ما ته خپل یو زنانه ټلیفون وکړه وایي ستا بیان مې واورېد زما خوړه کېږي په دې بچي علم وکړم خو مولوي صاحب زه خو ډېر عاجز یم زه خو پردی همسایه پردي کور کې اوسېږم زما خو خاوند هم نشته زه خو پردي کور کې مزدوري کومه هغوی ډوډۍ راکړي دې بچو له راوړم هغوی جامه راکوي دې بچو له راوړم نو زما دا بچي به څنګه علم وکړي په ده به د میاشتې څونه پیسې لګي د هغې دا خیال وګڼي پرایویټ سکول کې څونه لګي دومره به دې کې هم لګي ستا په بچي 1 روپۍ هم نه لګي نه وایي څنګه علم به کوي مدرسه کې او بیا پیسې به هم نه لګي مې نه ډوډۍ به مدرسه ورکوي ډوډۍ مدرسه بستره که تا ورکړه ښه ګنې دا به مدرسه ورکړي زه به ولې چا نه والم لاندې کارپېټ قالین به مدرسه اچوي پکې به مدرسه لګوي ورته کمره به مدرسه ورکوي د ګرمو په ژمي کې او په اوړي کې د یخو اوبو انتظام به مدرسه کوي کتابونه به مدرسه ورکوي دغه ده چې کور ته ځي راځي او تا کرۍ ورکولی شوه که دې نه شوه ورکولی یاره ته دومره غریب یې ستا له دې بچي به زه بندوبست وکړم چاته به وایم کرۍ به هم ورکوي ځه وی جړل د خوشحالۍ نه وی زما به پې پیسې نه لګي مې 1 روپۍ به ستا نه لګي زموږ د علما چې لارو کوڅو کې ګرځي او چندې غونډه یو خیر غواړي خیر سوال کوي ستاسو د بچو دپاره کوي اوس هم زه ډېر حیران شم او خفه شم په دې کې هم دا خلک مولیانو پسې کنځل کوي مولا داسې مولا څومره ګران کار دی دا مولانا علیم خان صاحب شو بل علما په لارو کوڅو کې ګرځي یو خان له بل کوڅه کې زمیندار له او دکاندار له یې راوړي مدرسې له چنده راکړي ځان له غواړي ما مدرسې له غواړي دې له غواړي چې ستا بچو له کوټه جوړه کړي دې له غواړي چې ستا بچي له پې کتاب والي دې له غواړي چې ستا بچي ته بجلی ولګوي بل ورکوي دې له غواړي چې ستا بچي له استادان معلمین او معلمات ونیسي او دین ورته وښایي ته کنه ته ورشه بوزم په پرایویټ سکول ته بچې چې څونه خرچه دې پې کېږي مفت تعلیم علما ورکوي او کم تعلیم الله ورته ښیي د خدای رسول ورته ښیي د الله او د رسول احکامات ورته ښیي په دې کې هم خلک مولیانو پسې خبرې کوي اوس هم د خپلو طالبانو ته وایم په دې سوشل میډیا اکثر بعضې وخت کې خلک دې مولیانو پسې کنځل کوي نو زموږ دا طالبان هم ورپسې نښلي دویم نه بچې نه کوي دی هغوی کنځل هر څه چې کوي که تا ته پته ولګېده چې یو سړي بیا هم مولا پسې کنځل وکړل ته به لاړ شې سار وختي هغه ته به دروازه ووایې جنګ له به نه ورځې دې له به ورځې دروازه به ووایې او هغه ته به ووایې بهجان زه خو یو خبرې له راغلی یم څه له راغلی بچې راکړه چې حافظ ته دله جوړ کړم بچې راکړه چې د پیغمبر وارث ته درته جوړ کړم کوه کنځل ته زما ښځه کنځه لور کنځه ته په ما هر څه الزام چې لګې لګوه زه به کنځلو جواب په کنځلو نه در کومه اگر چې ما ته اجازت څه جزاء سیئة سیئة مثلها خو زه به نه در کوم زه به ویم چې بچې راوله چې حافظ ته جوړ کړم درته عالم ته درته جوړ کړم د پیغمبر وارث ته دله جوړ کړم او تا او د خدای په منځ کې جوړ پیدا کړم ستا به دغه کاري زما به دا کار قسم په خدای که د علماو احسان تاسو پوره کړی شئ او بیا د علماء دیوبند احسان نشئ پوره کولی ستاسو بچي هم نشي پوره کولی ستاسو نوسي هم نشي پوره کولی دا نن چې څومره دین خورېږي د بنینو او د بناتو مدرسې دا د علماو برکت دی دا نن د دنیا په ګوټ ګوټ کې چې بسترو والا ګرځي او خلک د خدای دین ته رابلي او خلکو منځونه زده کړل او خلکو ګیرې پرېښودې د دارالعلوم دیوبند د یو بچي شیخ الهند مولانا محمود حسن بچي مولانا الیاس برکت دی خو نن چې ستا په ملک کې نه په دنیا کې د قرآن نه پس او د حدیثو نه پس کوم کتاب په هر جومات کې زیات لوستلی کېږي فضایل اعمال دا د یو دیوبندي بچي مولانا زکریا سے برکت دی نشئ تاسو د علما احسان هېرولی ستاسو بچي هم نشي کولی
لګیا به یې ملا ده ملا ده ملا ده کوه تکړه شه کوه دلته به تا ته زه اسم نه ویم زه به بیا هم تا را تر غاړه باسم قرآن به درته ښیم زه به بیا هم تا را تر غاړه باسم د پیغمبر سنت به درته ښیم زه به بیا هم تا له تسبیح په لاس کې در کوم یوه خبره به کوو دا یو به کوو چې د قیامت په ورځ برې د رسول الله مبارک په مخ کې د خدای دربار کې بیا د ګریوان نه نیسم هلته نه پرېږدم هلته راته نه بخم هلته به یم چې الله د پیغمبر مخکې دا هغه چې ما وله بچي نه تا دې پیغمبر وارث جوړو ما ورته دین عقیده اعمال اخلاق ښودل او ده ما پسې کنځل کو هلته به خبرې کوم دلته نه څومره علما خوارې کوي ګیرو والا لګي مولا پسې کنځل کوي حیران شي پټکو والا لګي مولا پسې کنځل کوي دا ولې چل شوی مولا څه دې وکړی تا ته دین ښایي ستا د قرآن خدمت کوي ستا بچو ته ستا لوڼو ته ستا خویندو ته منځونه ښایي علم ورته ښایي او چندې کوي او سوالونه کوي شکر نه وباسي نا ورته وایي معین الدین بچي دا تا نه چې ملغلره جوړه زما برکت دی تا به منډې والې په کوڅو کې زه به در پسې برقه په سر ګرځېدم ته به پټېدې تا به جړل او ما به نه بچې علم به کې چې تا نه ښکلی عالم جوړ دی او ملغلره جوړه ده دا زما د برکت منې که نه ټیک ده که نه وی او مور بلکل ټیک ده چل ټول په مور کې دی پلار خو سار وختي ودي څوک دکان ته دی او څوک پټي ته دی او څوک تجارت لري څوک یو خوا څوک بل خوا دا چې په بچي نظر ساتي خو مور ساتي خواري خو مور کوي اوس چې مور دینداره ده بچي نه به احمد ابن حنبل جوړی مور دینداره ده بچي نه به عبدالقادر جیلاني جوړی امام عبدالقادر جیلاني رحمت الله علیه خو د مور د برکت نه دې مرتبې ته رسېدلی وګوره تاریخ مور چې دینداره بچي نه به عبدالله ابن مبارک امیر المؤمنین جوړېږي تاریخ وګورئ مور چې دینداره بچي نه به حسن ابن یسار بصري جوړېږي تاریخ وګورئ دا ورته زه دومره ووایم چې وبه هم نه شمېرې چې د مور د برکت نه څومره خلکو په عظمت ته لوی مقام ته رسېدلی دی نا ورته وایي دا ملغلره زما د برکته جوړه منې که نه وی او بلکل مورې وی دویم هم بچې واره ته چې د خدای په لار کې وځې نو دا مه وایه چې زه بالښت ته ډډه وام او زه ارام کوم زه دې مصلې ته وخېجم او لاس اوچت کړمه او زما لپه لپه دواګانې تا پسې در روانې دي خدای زما بچې ستا د دین دپاره ووت یا خدای د ده په لاس خو کافران مسلمانان کې او د په لاس بدعمله نیکان کې دا زما دعاګانې در روانې دي او بچې ته خو عالم یې که نه حضور پاک څه فرمایي چې د مور پلار دعا غایبانه د بچي دپاره قبلیږي که نه قبلیږي مورې بلکل ستا ژبه کې چې برکت دی او ستا خوله کې برکت دی دا زما د دعاګانو برکت دی منې یو مورې دا منم درېیم هم واوره بچې چې ته ماشوم یو زما غېږه کې پروت دی او ما به پی درکول داسې وخت په ما نه دی تېر شوی چې ما بېودسه تاله پی درکړي که ما به مونځ هم نه کو ما خواري وي که نو ما به اودس کو ته به مې سینې ته اچولی اودس والا مور پی دې څکلی د بېودسه مور پی دې نه دي څکلی ځکه دا برکت خدای پاک درکړي دا د مور برکت امام بخاري نه چې لوی سړی جوړ دی د مور د برکت او پلار هم ورسره یو کار کړی دی پلار چې مړ کېده وی محمد پیسې مې درته پرېښودې بچې علم پہ حاصل کا حدیث پہ زده کا بچے چې دا څومره پیسې مې درته پرېښې دي په دې کې یوه روپۍ حرامه خو څه کې مشتبه هم نشته دا د مور او پلار کا الله دې امیر المؤمنین فی الحدیث جوړ کړه دا علم غر دې خدای جوړ کړه او دې قبر نه تلې ما په ازبکستان کې د سمرقند نه
یو 20-22 کیلومیټر د بخارا پر روډ د قبر دی. دارالخلافه د ازبکستان تاشقند دی او د تاشقند نه سمرقند ته 4 غنټې 4.5 غنټې موټر وی ده مزل دی او بیا د سمرقند نه بخارا ته 15 غنټې پوشا بیا سنگل روډ دی مزل دی. دره د کورم ما لیدلی دی په بخارا کې. اوس پکې څوک اوسېږي نه. اوس جلنده دی مدرسه وه پکې څه زمانه د ګټو دیوالونه دي څه زمانه کې پکې مدرسه وه خو اوس پکې طالبان نشته جلنده پروت دی او دی چې کوم ځای دفن دی هغه زمانه کې به ورته خرتنګ وی خرتنګ اوس ورته قريه اسماعیل وی. د روډ نه ورته داسې 9 کیلومیټر خوشه لار تللی ده خلک ورځي ورته لوی مدرسه ده ورسره خوا کې خو جلنده د تعلیم پکې نشته. لوی احاطه د هغې په منځ کې یو طرف ته قبر دی او جومات هم دی ورسره خوا کې د اودسونو ځایونه هم دي او خوا کې ورسره چمن هم دی. لوی علاقه ورته حکومت پرېښې ده. زه چې قبر ته ودرېدم هلته قبرونه داسې دي چې هلته کې د ماربلو عرضي قبر هغوی جوړ کړي بره خلک هغې ته ودرېږي او اصل قبر لاندې وي کوټه کې لکه مثلا دې کوټه کې دلته قبر دی او بره یې پرې د ماربلو قبر جوړ کړی. دا د هغې قانون د امیر تیمور هم داسې دی. د هغې قانون داسې نو هغه اصل قبر ته په پوړو باندې به ورکوزېږي هغه لږ ښکته وي بله یې پېچته چولي نو بره ماربلو قبر یې خلک نو موږ هغه اصل قبر ته ورکوشو. چې ورکوشو ما نو اوږد قبر یې دی داسې عام لکه اوږد سړی چې وي او په هغې د پاسه شنه کپړه پرته ده او په هغې د نوم د پلار نوم پوره نسب لیکلی شوی دی تاریخ پیدایش تاریخ وفات چې ودرېدم یو کیفیت را باندې تابع شو جماله هغه حالت مې چې زه څه ووایم څه رانه هېر شو زه څه ووایم درته د خو د علم غر و صاحب مجتهد د زمانې و او د احادیثو ذخیره و او خزانه و نن خاورو کې پرته ده او مظلومیت مې مراعات شو چې د بخارا ته لاړ د بخارا ګورنر راوست جلاوطن نو سمرقند ته چې راغی نو د سمرقند ګورنر هم فیصله وکړه ویې دې د وطن نه وباسو. نو چا ورته ووایي وی صاحب د سمرقند ګورنر خو هم فیصله وکړه دا د وطن نه وباسي. نو د رکوټې اختر شپه وه او الله ته یې لاس ونیو ډېر زیات یې وجړل او څه وایي اللهم قد ضاقت علی الارض بما رحبت یا الله ستا ځمکه خو ډېره فراخه ده ډېره غټه ده خو الله په ما تنګه ده زما ځای پکې نشته. څوک مې یو خوا شړي څوک مې بل خوا شړي فاقبضني الیک غیر مفتون خدایه ځان ته مې قبض کا خو د فتنې د مرګه مې وساته. که د مرګ سوال خو منه دی لا يتمنين احدكم الموت اما ان يكون محسنا فلعله ان يزداد واما ان يكون مسيئا فلعله ان يستعتب. د مرګ سوال منه دی خو که څوک په دین یریږي نو بیا کولی شي. خدایه ځمکه دې په ما تنګه ده زما ځای پکې نشته ما ځان ته قبض کا خو د فتنې د مرګه مې وساته. نو اوده شو په خوب کې ته بلا خولې لاړې او سی ورکړه وفات شو. نو نږدې کلي کې یو عالم خوب ولیده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو ګڼ شمېر ملګري ورسره دي. ما وی ورمنډه مې کړه حضرت څه کوې وی د امام بخاري استقبال له راغلی ما تر راویښ شومه مې څه چل خو دی په اس مې خپه واړو له خرتنګ ته لاړو هلته مې د ژړا چغې واورېدې ما وی څه چلو شو وی لږ ساعت مخکې امام بخاري وفات شو. هغه سړی دی چې د مرګ په وخت کې د روح استقبال محمد مصطفی کوي صلی الله علیه وسلم. او صاحب حافظ ابن حجر لیکلی دي ورکوټې سړی نه دی چې دفن یې کړ د قبر نه به خوشمویه تلي
نو خلکو به خاورې تختولې، نو بیا به شاګردانو خاورې اچولې، نو بیا به خلکو تختولې، بیا به شاګردان اچولې، بیا به تختولې، نو بیا شاګردانو الله ته سوال وکړي یا الله ته د برکات ښکاره کې او موږ هر وخت خاورې چې په غم کې اخته یو، نو بیا خوشبو بنده شي او په قبر یې لرګي ورته کېښوده. نو چې زما دا خبرې رایادې شوې، دا ده سره چې کوم ظلم شوی دی، مظلومیت جرا راله غیر اختیاري، نو بیا مې خپل سند شروع کړ، دا راته ذهن ته شو، نو امام بخاري ته مې ورسه او دا لومبی حدیث دی انما الاعمال بالنیات چې دا کوم د حمیدي دی. حمیدي وی حدثنا سفیان، هغه د سفیان نه نقل کوي او بیا سفیان یې نقل کوي د محمد ابن ابراهیم تیمي نه او هغه یې نقل کوي د علقمه ابن وقاص لیثي نه او هغه یې نقل کوي د حضرت عمر نه. دا مې ووایي دا لومبی حدیث. او د اخري حدیث چې احمد ابن اشکام یې نقل کوي د محمد ابن فضیل نه او هغه یې د عمر ابن قعقاع نه، هغه د ابو زرعه نه، هغه د ابو هریره نه، هغه د نبي علیه السلام. نو بس دقه مې وویلی شي. خبرې خلاصه څه وه؟ دا چې د دې لویو شخصیاتو نه چې دا غرونه جوړ شوي دي، د علم دا د مور د برکته دی. مور لا ضرور دی چې علم زده کړي. نو الحمدلله زموږ د بناتو مدرسو نه الله پاک په دې وخت کې ډېر لوی کاره دی. ډېرو ښځو بورقې په سر کړی، هغه ښځې چې بورقه نه پېژنده بورقې په سر کړی. ډېرو ښځو په اوړي کې جورابې واچولې چې زموږ د خپو رنګ چاته نه ښکاري. ډېرې بې ستره ستردارې شوې، ډېرې بې لمازه مونځګزارې شوې، ډېر هغه چې مونځ نه ورته مونځونه یې زده کړل، ډېر هغه چې قرآن نه ورته نن د قرآن حافظانې دي، نن ډېر هغه چې هغوی له اسم نه ورتلل نن د خدای عالمانې جوړې کړي. چې دقسې مور جوړه شي حافظه او عالمه او د دې په غېږ کې کوم بچي وي دی به د خپل بچي به ښکلې تربیت کوي. دا عالمه در بچی نه به عالم جوړی، دا حافظ در د بچی نه به حافظ جوړی، دا عالمه ده د خدای نه یریدونکې ده، دا به د خلق خواخیم خیال ساتي، د خاوند بم ساتي، د حقوقو خیال بم ساتي. بناتو مدرسې ډېر ضرورت دی، ښه ډېر ضرورت دی. الحمدلله مولانا علیم خان صاحب دلته تاسو ته مدرسه جوړه کړې. تاسو به دا مهرباني کوئ، زه خو چې هغه هم راغلی وم دغه مدرسه اوس هم دغه مدرسه ده، تاسو خو پکې څه کار نه دی کړی، دا دوی نه شي کولی، تاسو به کوئ. دې سره تعاون وکړئ، ابادي پکې وکړئ، تعاون وکړئ. دې کې خو به ستاسو لوڼه او ستاسو خویندې سبق وایي که نه. هلکه چې د زوی د وادي څونه پیسې پرې لګې، د لور د وادي څونه لګې، په دې نه مو لګوئ که نه، دا خو ضایع کېږي نه. دې بدل به خدای په دنیا کې هم درکوي، په آخرت کې. نو دا الحمدلله ډېره ښه مدرسې درته جوړه کړه، شکر دی. او ډېرې جینکۍ پکې الحمدلله لګیا دي علم زده کوي ماشاءالله. نو د محترم ورور جناب مولانا قاري افتخار احمد صاحب دا د خواهشو، نو ما د څو ګډې وډې خبرې درته وکړلې او باقي به ستاسو پروګرام انشاءالله جاري وي او زه به درنه اجازت وغواړم. او ډېر خوشحاله یم چې دا مدرسه روز تر روزه ترقي کوي، کامیابه روانه ده انشاءالله. او مولانا افتخار احمد صاحب راته قصې وکړلې چې ډېره جنکۍ فارغې شوې، ډېرو پکې دین زده کړه، علم یې زده کړه ماشاءالله. الله دې مزید کامیابي م ورکړي او د مولانا علیم خان صاحب په عمر علم کې الله پاک برکت واچوي. څومره معلمین او معلمات دي، الله دې د دین او د دنیا د دواړو خیر نصیب کړي او الله یې د خپلو غیبي خزانونه د دې مدرسې جمله ضروریات پوره کړي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.